یو خبره دا وکړه چې یو دي مقصودات او یو دي د هغې مقصوداتو دپاره هغه مبادي مقدمات تمهیدات وغیره ٹھیک ده مقصودات پکې زمونږ درې دي ٹھیک ده او د هغې دپاره چې کوم ابتداءً ضروري اصطلاحات وي هغه اصطلاحات زده کول هغه زمونږ د دغې مقصوداتو دپاره هغه مقدمات وشي ٹھیک ده په دې اصطلاحاتو کې چې شروع کړو د ټولو نه اول د نقطې نه به شروع کړو ٹھیک شوله نقطه هغه مثلا داسې ته یو ټاکې وکړو ٹھیک ده په انګریزۍ کې دې ته ډاټ وایي یا ورته پوینټ وایي او هغه زمونږ د فلسفې په دې کتابونو حکمت په دې کتابونو کې ورته جز لا یتجزا وایي دا نقطه داسې شیز وي چې په دې کې په یو اعتبار سره هم تقسیم نه راځي ٹھیک ده نه په دې کې طولن تقسیم راځي نه پکې عرضن راځي نه پکې عمقن راځي او د طولن عرضن عمقن تقسیم نه پکې قطعي وي او نه پکې فرضي وي نه پکې وهمي وي یو قسم پکې هم نه راځي ٹھیک شوله نو او یا د دې نه ته د نقطې نه داسې تعبیر کې نقطه دا هر هغې شی ته ویلی کېږي چې په دې کې نه په ابعاد ثلاثو کې په دې کې تقسیم راځي نه یعنی طولن عرضن او مقن دا تقسیم قبلی نه په یو اعتبار سره هم تقسیم نه قبلی او که چېرته یو څیز طولن صرف تقسیم قبلولو عرضن او مقن نه قبلولو دغې څیز ته ویلی کېږي خط بیا دې ته څه ویلی کېږي خط لکه مثال په طور دا شو ٹھیک ده نو دې که ته داسې تقسیمې نو تقسیمېږي ټوکړې دې جوړې شوې مختلف که نه خو داسې نه تقسیمېږي دا خو خیر مونږ لږ تن جوړ کړو نو کېدلی شي که نه خو فرض به یې داسې وي ښه ډېر څیزونه به داسې چې فرض کوو به یي به نه فرض کوو نو هغه عرضن پکې تقسیم راځي نه داسې پکې عمقن هم تقسیم نه راځي خو فقط طولن پکې تقسیم راځي دې ته بیا ویلی کېږي خط او چې کله په یو څیز کې طولن عرضن دواړه اعتبار سره تقسیم راځي چې دواړو بعدو کې پکې تقسیم راځي نو هغې شی ته ویلی کېږي سطحه هغې ته څه ویلی کېږي سطحه لکه مثال په طور دا بورډ شو داسې دا طرف یې شو داسې مثال د دې کتاب دا طرف شو داسې دا د طولن هم تقسیمولی شي عرضن هم تقسیمولی شي خو عمقا تقسیم نه قبلی چې طولن عرضن فقط تقسیم قبلی نه عمقا نو دې ته ویلی کېږي سطحه پوه شوې او دریم جسم طبعي چې ورته ویلی کېږي نو دا هغه څیز دی چې دی به طولن عرضن عمقا درې واړه بعدو کې به دی تقسیم قبلوي هغه سه بعدي شی چې وي هغه ته ویلی کېږي جسم طولن لکه مثال په طور دا پکې طول مونږ فرض کړو نو داسې تقسیمېدی شي چې په قنچي کېږي نو پرېوږي که نه داسې دلته پکې نو بیا به هم پرېږي که نه دا پکې عرض دی نو داسې هم تقسیمېدلی شي طولن هم تقسیمېږي طول دی ولا په منځ وکړو عرض دی ولا په منځ وکړو داسې هم کېدلی شي او مقن هم کېږي داسې په قنچي کېده یو خوا شو یو دې خوا شو پوه شوې بې عرضن هم تقسیم قبلی او مقن هم تقسیم قبلی نو چې طولن عرضن او مقن درې واړه اعتبار سره تقسیم قبلی نو دې ته ویلی کېږي جسم دې ته ویلی کېږي جسم نو یو څیز شو نقطه دویم شو خط او دریم شو سطحه او څلورم شو جسم پوه شوې اوس په دې دریو څلورو واړو په دې تعریفونو کې مونږ یو خبره وکړه طول عرض عمق طول عرض عمق نو لغوي معنی دا ده چې طول اوږدوالي ته وایي او عرض څه ته وایي
چوڑائی پلنواله او عمق گہرائی جوہرواله. ٹھیک ده؟ خو په دې اصطلاح د فلکیاتو کې اوږدوالی د طول نه وي او نه پلنوالی د عرض وي نه جوړوالی د عمق وي، بلکې په یو جسم کې اول ما فورزت طول وي، اول پر اسکرلی شوی بعد دې ته څه ویلی کېږي؟ طول. او په دویم نمبر جبه کې کوم بعد فرض کې نو هغې ته وایي عرض، او په دریم نمبر جبه کې کوم بعد فرض کې نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته عمق وایي. د مثال په طور دا کافي ده، اول بعد ما به دې کې دا فرض کو نو دا یې څه شو؟ طول. په دویم نمبر مې دا فرض کو نو دا څه شو؟ عرض. او دریم نمبر مې دا نو دا یې څه شو؟ اوس اول دا فرض کوم دا طول دی، په دویم نمبر دا فرض کو دا یې عرض شو، په دریم دا یې عمق شو. طول اوږدوالی ته اصطلاحا نه وي اصطلاح د دې فن کې، بلکې طول ویلی کېږي اول پرس کړلی شوی بعد، اول پرس کړلی شوی بعد، او عرض ویلی کېږي په دویم نمبر پرس کرده بعد، او عمق ویلی کېږي په دریم نمبر پرس کړلی شوی بعد. پوه شوی بې؟ د مثال په دې ډیکس کې دا مې اول پرس کولو دا طول شو، دا مې په دویم نمبر پرس کولو دا څه شو؟ عمق شو. دا مې په دریم نمبر پرس کولو دغه عرض شو، دا دریم نمبر والا څه شو؟ عمق شو. پوه شوی بې؟ او دې درې ورته وایي ابعاد ثلاثه. ابعاد ثلاثه په جسم کې به دا وي، جسم د ابعاد ثلاثه نه بغیر نه وي. که دوه بعده پکې درې واړه بعده پکې بیا خو سطحه ده، که یو بعد پکې بیا خط دی، که یو پکې نه بیا نقطه ده، خو چې درې واړه پکې نه دا به صحیح جسم به وایي دی ته چې باقي به درې واړه بعده. پوه شوې بې؟ درې دې ابعاد ثلاثه ته په انګریزي کې 3 ډایمنشن وایي. اکثر تاسو په موبایل کې وایي لیکلي وي دا ویډیو 3D ده. کومه ویډیو ده وایي دا 2D ویډیو ده 3D ویډیو ده که 3D معنا هم دقه ده 3 ډایمنشن، یعنی هغه داسې تا ته ښکاري لکه ګوره موبایل له شیشه ده که نه، نو خو داسې سطحه وي که نه، خو ته چې ورته ګورې نو کور دی پکې او کرسۍ ده پکې کټ دی پکې سړی ګرځي او خوا یې منډه کړه دې خوا یې منډه کړه، نو هغه درې واړه بعدونه سړي ته ښکاري لګي که نه، دې ته 3D ویډیو. پوه شوې بې؟ او موږ اصطلاح دغه ده چې دې ته موږ وایو ابعاد ثلاثه. ټیک ده؟ بیا دا فلاسفه چې دي حکما دوی ورته جسم تعلیمي هم وایي. دې ته څه وایي؟ جسم تعلیمي. لکه په هدایت الحکمت کې یا مبزۍ کې دې کې مخې ته راغلي. ټیک ده؟ نو هغه زمونږ د متکلمینو علماو هغه نظریه دا ده چې دا اجسام ټول جوړ دي د اجزا لا تتجزا نه، دوی جز لا یتجزا ثابت بولی، ثابت دی. او حکما مشایین چې دي هغوی جز لا یتجزا باطل بولی. هدایت الحکمت اول فصل دا دی فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا، چې جز لا یتجزا څه شی دی؟ باطل دی. او بیا په دې باندې دلایل پیش کړي. بیا دغه دلایلو چې دي بیا هغه په هدایت الحکمت کې خو د هغې جواب نشته، په حاشیو باندې شته، خو په کتاب کې هم نشته، او په مبزۍ کې بیا د دې جوابونه دي. او بیا دا نور کتابونه لکه معین الفلسفه چې د په هغې کې جوابونه دي. قاسم نانوتوي رحمت الله علیه هغه تقریر دلفزیر کې داسې ټنګېدلي جوابونه ور راوړي دي چې په دې معین الفلسفه کې وایي چې دغې جوابونو د هغې فلسفیانو مور یې ځان ته وجړاوه، خپله مور یې بې وجړوله، داسې جوابونه یې ونه ورکړي. پوه شوې د هغې د هغې جز لا یتجزا د ابطال د هغې دلایلو نه یې داسې جوابونه ورکړي دي چې په خپل دلیل پورې حیرانه کړي. ٹھیک ہے؟ نو زمونږ په نیز باندې جز لا یتجزا ثابت دی، او د دې نه اجسام ټول څه دي؟ جوړ دي. ٹھیک ده؟
ډیر شي اجزا راغون شوي دي ٹھیک شو او دقې جز ته د فلکیات والا ورته نقطه وي نو ډیر شي نقاط راغون شوي دي نه خط جوړ شوی بیا ډیر شي خطوط راغون شوي دي نه سطح جوړه شوی بیا ډیر شي سطح راغون شوي دي نه جسم جوړ شوی نو ګویا کې بنیاد دغه جز شو کنه نو شیزونه ټول جوړ دي د اجزا لا تتجزا او دا حکما مشاهین وایي چې نه دا سیزونه جوړ دي د هیولا او د صورت جسمیه د هیولا او د صورت جسمیه ٹھیک د هیولا او د صورت جسمیه دواړه را یوځای شي نو د دې نه مطلق جسم جوړ شي بیا د دې مطلق جسم سره صورت نوعی ملګری شي نو جسم نوعی دی وجود ته راشي که مطلق جسم دی که جسم نوعی دی دا دواړه ذهني سیزونه دي خارج کې دی وي نه بیا د جسم نوعی سره صورت شخصیه یا تشخص ور سره ملګری شي نو د هغې نه یو جزئی وجود ته راشي یو فرد ته بیا وجود ته راشي یو شخص ته وجود ته راشي دا شخص بیا خارجي شی دی پوه شوې لکه مثال تا ته څوک وایي چې ما ته انسان وښیه نو انسان څوک چاته ښوی شي په یو دنیا ورته هم نشي ښوی که ته وایې چې دا انسان دی زه ته خدای مسلم دا انسان نه دی دا خو شفیع الرحمن مرسل دی پوه شوې بیا که ته وایې چې دی انسان دی زه هم دی انسان نه دی خو زید دی دی عمر دی دی بکر دی ما ته انسان وښیه چې هغه په زید عمر بکر په ټولو صادقېږي پوه شوې بیا وایي نه دغه دا ته چې کوم څیز غواړې دا جسم نوعي دی او جسم نوعي ذهني شی دی هغه خارجي پوه شوې د دې حکماو مسلک د هغې نظریه دا ده دا کائنات دا څیزونه دا اجسام خارجي یا اجسام طبیعیه څومره چې دي په خارج کې د اجسام طبیعیه وي یا دوی چې تعبیر کوي چې سه بعدی وي طول عرض عمق پکې جدا هغه جسم خارجي دی یا جسم طبیعي دی هغه وی دا د هیولا نه د صورت جسمیه نه ورسره بیا جمع شوی دی صورت نوعیه ورسره جمع شوی دی تشخص وی د دې نه جوړ شوي دي زموږ د متکلمینو نظریه دا ده چې نه دا د اجزاو نه جوړ شوي دا د څه نه جوړ شوي د اجزاو نه په فلکیاتو کې هم د ټولو اول د دغې جز نه بحث ٹھیک ده د جز نه بحث په دې اعتبار سره چې دا نقطه یا چې تاسو ته حکماو تعبیر کوئ په جز لا یتجزا سره دا څه څیز دی وایي دا هر هغه شی دی چې په دې کې به په یو اعتبار سره هم تقسیم نه راځي یا دا به خالی وي د ابعاد ثلاثهونه طول عرض عمق به پکې نه وي او بیا چې دغه ډېر شي نقاط راغونډ شي نو د هغې نه جوړ شي خط د خط تعریف راته وکړو نو وایي خط دا مجموعه ده د نقاطو مجموعه ده د نقاطو داسې مجموعه چې فقط طول به پکې وي عرض عمق به پکې نه وي یا داسې تعبیر چې فقط تقسیم به طولا قبلی عرضا عمقا به نه قبلی بیا دا سطحه نو سطحه وای مجموعه ده د خطوطو مجموعه ده که په دې سطح کې هم ته داسې وایي چې دا مجموعه ده د نقاطو بیا هم ټیک دی ځکه چې خط خو د نقطې نه جوړ دی که نه او دا داسې مجموعه ده د نقاطو چې په دې کې طول عرض دواړه وي یا وای تقسیم قبلی طولا عرضا دواړه ٹھیک شو نه او بیا چې مختلف سطح راغونډې شي نو هغې نه جوړ شي جسم وای جسم دا مجموعه ده د سطحو یا په دې کې هم که ډایرکټ داسې وایي چې دا جسم مجموعه ده د ګڼو اجزاو ٹھیک ده او داسې مجموعه چې طولا عرضا عمقا درې واړه بعده کې تقسیم قبلی یا وایي درې واړه بعدونه به پکې وي پوه شوې بې که دا شی شو نو ګوره دا پکې د طول پرس کا دا پکې عرض پرس کا دا پکې دا جسم دی جسم طبعي دی ځکه چې طول عرض عمق درې واړه طول عرض عمق دې ته وایي ابعاد ثلاثه
ٹھیک ده په انګریزي کې ورته 3 ډایمنشن وایي ٹھیک شو نه یا 3D د قسم کې نه تعبیر کوي په دې باندې پوه شوئ